درې پیرې راغی نو چې ما په څلورمه پیره باندې اوچت کړو ما ورته ویل حاجي څوک خبرې کوئ نو ما ته یې ویل چې زه د شیخ ادریس صاحب ډرایور خبرې کوم حاجي زما سره هم څه کار دی زه هم ویرېدم ځکه چې مشران دي او مونږ کشران یو زمونږ نه اکثر غلطیان هم کېږي نو زه په خپل ځان باندې ویرېدم چېرې ما داسې څه غلطي کړې ده یا مې څه داسې غلط کار کړی چې شیخ صاحب زما سره خبرې کول غواړي ما چېرته په تاریخ کې داسې غټه جنازه ونه ولیدلې څومره چې الله پاک شیخ صاحب له په مرګ باندې عزت ورکړو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو امید دی چې تاسو به ښه یې یقینا چې دا ځای مې غوټه دی خبرې زما نه هم نه کېږي او د نورو ملګرو نه هم نه کېږي خو زه به صرف دومره ووایم چې دا د شیخ صاحب جنازه وشوه په دې ځای کې نظر چې څومره مې لګي نو دومره یو لوی میدان دی دومره یو وسیع میدان دی خو په دې کې د خپې د کېښلو ځای نه و زه همیشه دا آواز اوچتوم چې علما چې دا د حق لارې خلک دی دا د سمې لارې خلک دی دا موږ ته سم درس راکوي دا موږ ته د ژوند درس راکوي دا موږ ته د مینې او د محبت درس راکوي دا موږ ته د امن درس راکوي د ډېرو ورځو نه د شیخ صاحب په باره کې دا خبره شروع وه چې شیخ صاحب د ملک د دفاع په باره کې خبرې کړي دي علما د امن په باره کې خبرې نه کوي نو زه بیا هم نن دا خبره کوم دغې شراب سکونکو خلکو ته دا خبره کوم دغې سودخورو خلکو ته دا خبره کوم دغې ارامخورو ته دا خبره کوم چې زما امید دی چې تاسو به نن خوشحاله شوي یې شیخ صاحب جنازه ووته یقین وکړئ چې په دې میدان کې یو سړي خفګان اوښکې تویې کړې یو سړي وجړل په دې جنازه باندې ما چېرته په تاریخ کې داسې غټه جنازه ونه ولیدلې څومره چې الله پاک شیخ صاحب له په مرګ باندې عزت ورکړو خو مونږ یتیمان شو مونږ بې اسري شو زمونږ یو ډېره لویه سهاره لاړه زمونږ یو ډېر لوی امید لاړو ډېر شاګردان دي چې هغه به ډېر بې اسري نن نو زه دا دعا کوم چې الله پاک دې د شیخ صاحب قبر د نور نه ډک کړي الله پاک دې مونږ دغه شان په نورو هستو باندې ونازوي او الله پاک دې زمونږ د نورو علماو حفاظت وکړي چې د نن نه دوه هفتې مخکې ما ته د یو نمبر نه کال لاغی ما چې دوه درې پیرې راغی نو چې ما په څلورمه پیره باندې اوچت کړو نو ما ورته ویل حاجي څوک خبرې کوئ نو ما ته یې ویل چې زه د شیخ ادریس صاحب ډرایور خبرې کوم حاجي زما سره هم څه کار دی زه هم ویرېدم ځکه چې مشران دي او مونږ کشران یو زمونږ نه اکثر غلطیان هم کېږي نو زه په خپل ځان باندې ویرېدم چېرې ما داسې څه غلطي کړې ده یا مې څه داسې غلط کار کړی چې شیخ صاحب زما سره خبرې کول غواړي ما چې د شیخ صاحب سره خبرې کولې نو زما د لاسونه داسې ګړبېدل ما ته ویل چې لونګینه زه سهار چې د درس نه فارغ شوم نو ما ته زما خاص طالبانو ستا ویډیوګانې وښوې او زه ډېر خوشحاله شوم چې داسې په ینګ جنریشن کې داسې ځوانان پیدا شوي چې د علماو په حق کې خبره کوي زه ډېر خوشحاله شوم تا ته ما راته دوا وکړه وایي چې کله هم چارسدې ته رالې لونګینه نو زما سره به خامخا ملاقات وکړې یو هفته مخکې زه چارسدې ته رالم د شیخ صاحب مدرسې ته هم لاړم خوبان صاحب را سره و د شیخ صاحب طالبانو راته وویل چې هغوی چېرته په څه ضروري کار باندې تللي دي زما هغه د ملاقات ارمان چې هغه نیمګړی پاتې شو چونکې شیخ صاحب زه طلب کړی وم چې زما سره ملاقات وکړي لونګینه خامخا نو زما هغه ارمان نیمګړی پاتې شو په دغې وجه زما دا زړه نن ډېر زیات خفه دی زمونږ د دې خپل ریاست نه هم ګیله ده چې د شیخ ادریس سینه په یو ځنګل کې نه ده توی شوې په یو صحرا کې نه ده توی شوې په یو سرزمین بې عین کې نه ده توی شوې د اشنغر په دغه جهادي سیمه په دغه ایماني سیمه په دغه تاریخي سیمه چې څلور طرفونو ته ریاست دی د ریاست ادارې دي منظم فوجونه دي تاڼي دي پولیس دي سی ټي ډي ده او نور ادارې دي د دغې خلکو په وړاندې د شیخ ادریس سینه تویه شوې ده نو زه به د دې ریاست نه تپوس کوم که نه به یې کوم وروڼو سوال دا دی زه به په غلو پسې او په پیرانو پسې چېرته ګرځم د ریاست په موجودګۍ کې چې زما ینه تویه کېږي زما به دوه خبرې یا به ریاست ما ته قاتل راکوي او یا به ریاست زما په وینه کې شریکي د دې نه دویمه خبره کېدلی شي وروڼو هېڅ صورت کې دویمه خبره نشي کېدلی نو په دغې حوالې سره وروڼو موږ د ریاست نه مطالبه کوو چې په زرګونه علما شهیدان شو د علم سمندر هغه او د علم
بلډینګونه زمین بوج شو تا ماته د یو عالم قاتل تر اوسه رانکه د شیخ حسن جان قاتل دې رانکه د شیخ سمیع الحق قاتل دې رانکه د شیخ حمید الحق قاتل دې رانکه زما په باجوړ کې شپېته علما په یو ورځ شهیدان شو تا ماته قاتل رانکه نور به ګپ نه لګو نور به روایتي احتجاجونه نه کوو نور به روایتي خبرې نه کوو د شیخ صاحب د یینې لبه د انقلاب یو شکل ورکوو په دې باندې به د بدامنۍ او د علماو د یینې تحفظ کوو او دا د بدامنۍ د علماو قتل عام دا به سر ته رسو ورونو د دې خلکو سره به کینو تش روایتي احتجاجونه به نه کوو تش روایتي لاریونونه به نه کوو تش روایتي د زنده‌باد او مرده‌باد نارې به نه لګو ریاست سره به زما دوه خبرې یا به ماته د یینې تحفظ راکوي د مدرسې ملا ته د قرآن ملا ته د بخاري او د مسلم ملا ته د محراب او د منبر ملا ته او که ماته تحفظ نه راکوي نو ماته به دا وایي چې ستا یینه محفوظه نه ده زه کمزور یم ته د پاکستان نه ډډه وکړه بل ځای لاړ شه خو واوره که زه د پاکستان نه د 5 منټو دپاره په ډډه شوم قسم بالله که پاکستان خپل وجود برقرار وساتي پاکستان زما د وینې په نتیجه کې وجود ته راغلی او پاکستان زما د قربانو په نتیجه کې نن د دنیا په نقشه موجود دی دا خو علما دي دا خو د شیخ ادریس غوندې مدبره خلکو چې د پاکستان د وفادارۍ خبره کوله یین او کنځلې او دارنګې رد بدې او تنقیدات برداشت کول خو مدبرو جذباتو کې خو نشي راتلی چې راځه پاکستان تقسیمو راځه پاکستان ټوټې کو زه چې په دې ملک کې ژوند تېروم زه به روغ پاکستان غواړم زه به سالم پاکستان غواړم زه به مستحکم پاکستان غواړم نو د شیخ ادریس غوندې مدبر خلکو د تدبر او د فراست په نتیجه کې پاکستان د تقسیم نه بچ دی پاکستان د ماتېدو نه بچ دی پاکستان د غورځېدو نه بچ دی که تا زه د دیوال سره ولګولم بیا ګوره د پاکستان وجود دا په خطره کې دی د پاکستان وحدت په خطره کې دی نور به ګپ شپ نه لګو آخري فیصله به د دې خلکو سره کوو چې یا ماته تحفظ راکه او یا ماته د نجات لاره وښیوه الله دې